السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا د ابو جهل حمامونه دي لپاسه چت دی او هشته موسم د وریځ ده. دا د صفۍ والا ګاډي دي، صفۍ کوي. دا وینځي هم او بیا صفا کوي او بیا دا فرش وچوي هم. دا هغه ځای دی چې چا نه حرم شریف کې شنطه، بیگ، بسته او بریکیس وغیرہ سروک شو، شاپر، کپڑے. نو حرم کې چې کوم ځای کې روک شو نو که چا په لاس ورغلل هغه به راوړي او دلته به ږدي. نو چې تا نه روک شوي وي ته به راځې دلته به ګورې. نو چې خپله تیلی درته میلاو شي هغه به رااخلي. دا د اماناتو ځای دی، مفقودات ورته وایي. دا وګوره چا پکې څه ایښودي دي، چا پکې دا یوه تیلی پکې زما ده، دې کې کپړې پرتې وي. نو چې دلته ډپټي ختمه شي نو بیا دا کپړې واچوم او وردي بدل کړم. نو یا دلته حرم کې ما یا میلمنو سره چېرته ګرځم. او دا مخامخ دا دفترونه چې دي دا مفقوداتو، که چا نه موبایل، بټوه، اقامه، کارت، پاسپورت، پیسې څه ورک شوي وي نو چې حرم کې وي که مطاف کې که هر یو ځای کې نو هغه چې د صحیح کس په لاس باندې ورشي ګړی وغیره نو هغه به راوړي او دلته به یې جمع کوي. نو چې بیا تا نه روک شي نو ته به هلته ورپسې ګرځې نه چې دې ځای کې رانه یو شیز روک شوی او هغه دلته ګورم. نه، ته به دایرکټ راځې دلته به معلومات کوي. ترجمان به ځان سره راولې، دوی ته به وایي چې په فلاني ټیم ما نه دا شی ورک شوی دی. نو که صحیح کس په لاس باندې ورغلی نو دلته به یې راوړی، دلته به جمع وي نو تا ته به میلاو شي. او که نه د صحیح کس په لاس نه و میلاو شوی نو علي بابا وایي هغه بیا تا ته نه میلاویږي. دا وګوره بله لیکلي دي مکتب المفقودات، دفتر برای گمشده اشیاء. نو دا سامان دلته په اسانه طریقه باندې میلاویږي. دې کسانو نه به سروک شي دوی د خپل د روکو شیزونو تپوس کوي. د دې ځای تاریخ مې تاسو سره ډېر شیر کړی دی او بار بار مې درته ویلي دي، خو یو ځل به بیا ستاسو په خدمت کې د دې ځای تعارف تاسو سره وکړم. دا مخامخ غر چې کوم دی د دې ځای نه واله دا ټول غر دې ته وایي جبل ابو قبیس غر. په دې باندې درې واقعګانې شوي وي. یو د دې غر په سر باندې جومات دی، د جومات نوم دی مسجد بلال. نو چې کله پې هغه واقعه وشوه چې ابو جهل نبي علیه الصلاة والسلام ته وویې چې سپوږمۍ راکوزه کړه، نو نبي علیه الصلاة والسلام سپوږمۍ ته په یو ګوته باندې اشاره وکړه او سپوږمۍ دوه ټوټې شوه، د ګریوان په ذریعه باندې واپس لاړه. نو
کفار او مشرکین وې چې دای په سپوږمۍ باندې جادو کو نو مسجد لنوم بدل کو مسجد هلال د سپوږمۍ جمعات. بیا چې کله سعود باچا راغی د ترکو نه سعودیه جدا کو د مخکې ترک او سعود یو ملکو نو چې دا بیل شو نو سعود باچا په نوم کې خو مسجد شق القمر مسجد یو دی نومونه درې دي مسجد بلال مسجد هلال شق القمر مسجد دا هغه ځای دی. بل دې ځای کې اصلي اوریجنل اوبه دي د ښکته د کوی نه برای راز را روانې دي دلته خلک ته ټپکې هم ډکوي مخلاص پکې وینځي او څوک پکې چارهدام کوي او څوک ځان سره وړي د دې خپل ټیم ټیبل دی دا بوټ پې لګېدلی دی دا یو بوټ دا یو او دی خو چې مکتبه ده مکة المکرمه دلته د حضور صلی الله علیه وسلم ولادت شوی دی او دې ځای کې دا شنه بوټي چې دي دې ځای کې یو قبیله وه یعنې قوم او دې شنو بوټو سره بل یو قبیله وه د یو جوه ایوه جوه د یوې قبیلې ته وي شعب عامر او د بلې ته وي شعب بن ابي طالب دا بوټ لګولی دی دا یو شین بوټی د ګوتې سره مخامخ د دې ګاډو شاته دا بوټ لګېدلی دی خو ما نه ډېر لرې دی دې باندې لیکلي شعب عامر شعب بن ابي طالب دو قبیلې وې کفار او مشرکین ابو جهل دې قبیلې ورته ووې چې تاسو خپل دین خپل اسلام خپل مذهب اسلام پرېږدئ او مونږ سره کفر ته شمولیت وکړئ یعنې مونږ ته راواوړئ نو دغه قبیلې چې وې په خپل غربت کې خپل دین خپل اسلام پرې نه خو نو دوی ورسره کفارو ورسره بایکاټ وکړو چې بایکاټ وکړو نو د دې ځای نه واله دې ځای پورې دیوالې ورته ووهو 3 کاله بایکاټ کړی 3 کاله والا خوراک سکاک اوبه او خبرې اترې دا پې بند وې نو دغه قبیلو د ډېرې لوږې د لاسه د ونو پاڼې خوړلې وې دا هغه مکانات دي. بل دا ټولو کې را غټ ټاور چې ښکاري دې ځای نه ورته 8 منټه 10 منټه مزل دی د دې ویښ کې 3 جوماتونه دي یو ته وایي مسجد فتحه بل ته وایي مسجد شجره بل ته وایي مسجد جن خپل تاریخ دی فتح ورته ځکه وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام کله مکه فتح کړه نو دغه دی 2 رکعته لمونځ وکړو چې اله العالمین دا په ستا په توفیق باندې دا مکه فتح شوه د شکرانې 2 رکعته نفل. مسجد شجره ورته ځکه وایي چې ابو جهل نبي علیه الصلاة والسلام باندې قسم سوالات بکول نو دا سوال یې پې وکړو که دا ونه دی راوغوښته نو زه به ایمان راوړم نبي علیه الصلاة والسلام ونې ته اشاره وکړه ونه راغله نبي علیه السلام خواله واپس خپل ځای ته لاړه او بل شجرتین هم ورته وایي بل یو تاریخ هم شته دی نو هلته نبي علیه الصلاة والسلام 2 رکعته مونځ کړی دی اوس پکې جومات قایم دی خلک پکې مونځ کوي ورسره شاته بیا مسجد جن دی انشاءالله یو ورځ به تاسو ته وښیم مسجد جن ته مسجد جن ځکه وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام سره یو صحابي و حضرت مسعود رضی الله تعالی عنه هغه یو ځای کې کېنولی او ګیر چاپېره تې کیر لا تاو کړې وه او ورته یې وفرمیل چې د دې کیرلې نه به بهر نه وځي او که څه آفات بلاګانې وغیره سره راغلل د دې کیرلې نه به دنده تا ته نه درو صحابي یوازې ناست دی حشرات یو څه بل سره راغلل خو د کیرلې نه داخل نه شو او دې صحابي حضرت مسعود رضی الله تعالی عنه د سورت بقره آیات الکرسی تلاوت کړې وه نو بیا دغلته صحابي وویل چې اوس مې د آیات کرسی برکات ولیدل نو چې کله دغه حشرات
لاړل بیا دغه صحابي حضرت مسعود رضی الله تعالی عنہ لاړ مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو قوم ته خطاب کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو چې دا څوک دی نوې مخلوق ته خطاب کوي نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا هغه مخلوقات دي کم چې ستا خواته درغلیو او ستا د کلی نه دنده داخل شینو دا هغه خلق دی یعنی جنات دي نو هغه کې جناتو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم کړو او هغه ځای باندې اوس جمعات جوړ شوی دی مسجد جن ورته وایي هغه کوم ځای کې دی د دې ټاور شاته بیا لږ مخکې چې لاړ شي دغه ځای کې یو مقبره ده هغې ته وایي جنت المعلا قبرستان هغې کې د حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها قبر مبارک دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم د ټولو بیبیانو نه مشره لومبۍ بیبي وه د هغې قبر پکې پیژندلی کېږي بل ورسره د حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور مبارکه دفن ده او بل ورسره حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دفن ده د هغوی قبرونه پکې پیژندلی کېږي بل بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام دو زامن چې په وړوکوالي باندې وفات شو د هغوی قبرونه پکې دي هغې نه جال تو شوی دی نو هغه جنت المعلا قبرستان کې د دې ټاور شاته مقبره ده او دا هغه ځای دی چې ابو جهل نبی علیه الصلاۃ والسلام لا دا کډر کنسته او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سوال جواب وکړو لپاسې په ډک کې خوره چانه کې خو لپټې کو او بیا ځان بیمار کو چې ځان یې بیمار کو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سوال جواب وکړو چې ستا تره بیمار دی هغه ته خو پته وه چې دی به راځي زما تپوس لا نو دی به دلته نعوذ بالله لړه شي نو چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام ته سوال جواب استاذ خادم راغی ورته ووی چې تره دې ډېر زیات بیمار دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د علم غیبو خاصه نه وه را روان شو تپوس له په دقه لار باندې نو چې را روان شو جبریل علیه الصلاۃ والسلام راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې ابو جهل دا سازش جوړ کړی دی چې کندې وښکلې ده ستا د غورځېدو دپاره نو لهذا ته مه ورځه پاتې شه نبی علیه السلام چې کله واپس شو پاتې شو نو یو روایت کې راځي چې ابو جهل غصه شو بل کې راځي چې هیر شو دی چې را منډې کړې نو دې کډر ته په خپله ورلړه شو ښکته وغورځېد چې د مکې څومره خلک بیا راته پړي رسۍ راوړې خو راوچتولی او راوښکی نه شو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی د شفقت لاس یې وله ورکه او راویې جوبره امید لرم چې تاسو به زموږ د خبرې اترې مختصر او د مختصر ویډیو خوښه شوي وي او که څه کمې پیشې پکې راغلي د هغې معذرت خوایم نو کوم ویډیو خوښه شوي وي نو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نشان هغه بټن ورسره هم ووهئ نو تاسو ته به د حرمینو شریفینو د زیاراتو د خشته مقاماتو ویډیو په اسانه طریقه باندې میلاویږي